الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا متازد زمان محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک او دا خپل سیرت سره جوړه ده. رو شکر دے الحمدللہ ستاسو خپل دی جماعت دی علاقی مشران علماء کرام موجود دی او زمونگا مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم اغی ہم تشریف فرما دی داغی بیان مناسب و کافی اور بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب دی ہم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکڑی دی خب بیان کولی شی خدا دا دی مرگرو یو خواہش و یو محبت و چلی دنیکے دا پیغمبر علیہ السلام دا صفت بدی مجلس کے زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناسته او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډې تعلق او زمونږ د دې راغونډې دوه د دې ناسته پاسته نسبت د دې نننی مجلس مقصد زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمونږ د هدایت لپاره دنیا ته رالیږلی دی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ خو الله ته نه ویلې او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نه ویلې، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاغه کسله په میاشتو بحثونه کوي، ناغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کم شان ورکړي او کم عظمت او کم لوی ورکړي وا، هغه ډېر ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته دي. خو دوه خبرې تاسو مخکې کوم. یو په خپل ځل کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروری دي. زمون په ویل کې لومبه خو د نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار دی او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر څو چې زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی، د محبت او د مینې غرشته مې سره برابرې، اله به زه سوچه مسلمان او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت ته هغه عظمت زما پړ کې نه، نو ته په خپل پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه 2 نمبر مسلمان چې وته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوی دي او د خپل اولاد نه تیر شوی دي او د خپل زمکو نه تیر شوی دي او د خپل وطن نه تیر شوی دي، هجرتونه کړی دي، هر څه کړی دي. دا ولې د دې پزله کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او داغه محبت زما چې چا سره مینه محبت داغه لپاره به خپل ارث قربانو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه، د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا مغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپلم ترغیب ورکړي چې ګوره ما سره به محبت کوي، ما سره به پورا او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې عوالی وتوي چې دا کوم ځای مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام سورله سیاسری رشوه دې دیرو. بیا هغه ځای نه اوس چې کوم ځای د نبی علیہ السلام جمعات ته مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوت دي. دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان شو او چې کله دغه مسجد قباء راته یو طرف ته بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ما ماخیل د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتي وسره زنانو ما ماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلارو دغه تبر دا د مدینه منورې دغه بنو النجار د قوم نو دی غارو ته تورې واچولې او د نبی علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیہ السلام د منځ کې را روان دی. دې درمیان کې یو صحابي دی، نوجوان صحابي،
دی خو بالغ خورکوټ دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابی دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته تپوس کې لکه دا یو خوا بل خوا ولې تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګوري دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله دا خدای رسول ډېر زیات مې خوښه په دې ځکه کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب را تخکار ډېر زیات مې خوښه پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته ویا اوس د مینه تقاضا ده چې چا سره د مینه هغه خبره هم بیا منې کړه اوس ما ته سید تاسو سره ډېره مینه زه خدای لکه ما سره د مینه ده زه ورشه کنه دغه یو جام وبخو مال راو او ته هغه زما د خبرې په دې پوړ سم له ځان ته بالغ کړي او ډډه وې نو دا خو مینه نشو کنه د مینه تقاضا ده چې چا سره د مینه ستا دا ولاغه پشان دی تبا ناستا ولاغه داغه سره کې داغه خبره به منی او کته داغه مخالفت کې نو داسې د خدای غمینه ده دا زړه مینه نه ده نو د دعاو جهان سردار مبارک ورته فرمایي ما سره د مینه ده ویو وی ما یو خبره مو منی بالکل بسره چې شک د خدای رسول بالرأس والعين وی خیو چلو کا لار شو پلار د ملک او داغه سر مال راوړه بس مضبوط امتحان پلار با وجه نو دا غسر بل کمال راوړي زه ګورم چې استاد ما خبره منې کنه منې ما سره دې مینه شته او کنيشت او څنګه د سوال لسمه صدې مسلمان نه دی زبانی جمع خرچ والا مسلمان نه دی دو نمبر مسلمان نه دی هغه سوچو مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچا منافقین او کافرانو مو په سچا په صحیح نظر باندې هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي ډېر عجیبه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نو کړ نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته سوی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې استاد مخ ته مې وکتل کنه نو ان وجهك ليس بوجه كذاب استاد مخ د دروغجن سړي مخ نه دی استاد دې مخ نه معلومیږي چې ته رښتونی یې او فورا ایمان راوړ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي کنه تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه خدای ایمان هم ورکړی او هغه خدای ډیر لوی شخصیت هم جوړ کړی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زلال شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته سوی او کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فورا یې توره د غاړې نه کوزه کړو دې کې له کلاس ورکړه او توره یې ته ویستله وایي د خدای رسول دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دغه دې لاړه منډه یې چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښت وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله او د هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم و هغه نینم چې څه شو دا هلک صحابه کرامو چې معلومات وکړل وایي صاحب هغه بیمار دی ناجوړه دی د پاسېدو هم نه دی نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغشتل
ویځه چې تپوس دی لاړ شو ورغلل د هغه تپوس له اچون کې بره په حوالی کې اوسېده د مسجد قباء په خوش علاقه کې یو 3 کیلومتره د مدینه منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیہ السلام یې تپوس ته ورغی او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو هغه نبی علیہ السلام ته قتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته قتل دواړه یو بل ته بجلا شو نبی علیہ السلام خو په دې بجلا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کیږي او هغه په جلا شو نبی علیہ السلام تسلی ورکړي لکه مجاله خیر بیماری خدای راولي او شفا من الله ورکړي خدای به دې جوړ کړي وینه د خدای رسوله په دې نه جاړه وې زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده دا زما د مرګ سبب ده خپه په دې مو جاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونکړې شو زمانه کې دا ارمانو چې د دوه جهانو سردار مبارک زمون وطن تراشي د ډېر خدمت وکړي زبو سره کېنه او زما په ځل کې ډېر زیات محبت د خدای رسول تعالی ورس کشر دی او خدای پاک هغه چې کوم پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه خیارتوب ورکړی دی نه دا په مشره او په کشره نه ده په زما په ځل کې تاسو ډېر محبت دی چې تمیولې دا نورم سیوا شو او زه کې مدار مانو چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو زه ولا نه جدا نشم نو په دې جالم چې ما ستاسو خدمت ونکړم ناس ته موږ سره ونکړم بیمار شوم ممکن نه کوم دي بیماری کې زه وفات کړم خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه لاس مبارک پر راخ کور روان شوته دیوارستانو ته ورلوي پیدا سي معلومي کې دا برخوردار وفات کیږي نو کله مړ شنو ما به خبره جنازه او په ګورځل پیغمبر علیہ السلام را روان شو هغه تاسو کوي نبی علیہ السلام سوې چا ورته وي ودا څه کار دی ګورې ګزمړ شو چې نبی علیہ السلام زما جنازه راونه غواړي بس هر څوک خدا غواړي چې زما جنازه دی وړي عالم یو نیک سړی دی او دا به تر خبره ده او بیا د دوه جهانو سردار مبارک او داغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه چا په قبر جنازه وکم زماله جنازه د وجه خدای داغه په قبر کې رڼا پیدا کوي ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاه عليهم ذات جنازه په خلقو کوم زماله جنازه د وجه خدای په خلقو قبر کې رڼا پیدا کوي نو او ساسوي ویل غوړي پام کوي چې نبی علیہ السلام راونه وره هغه وته ویلې دا خو نبی علیہ السلام په خپل ارمان ښکارا کړی دی وینا کنه وی پلار کې يهوديانو کورونه دي اصل چې نبی علیہ السلام زما جنازه لراځي یا واپس دیو يهود ورته تکلیف ونه رسي څوک zarar ورته مين افدي صحابه کرامو بخپل ارث قربانور خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبه تکلیف نه ورکړ ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چوکي مال پر ډېر لوی فخر دی ولار کې يهودو کورونه دي نو اسنه څوک تکلیف zarar ورته نه رسي نو پام کوي چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه اتفاقا نو مغش پکې غالب وفات شو او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپل رشتہ دارانو دفن کړه او نبی علیہ السلام به خبر نه سار د پیغمبر علیہ السلام په خپل تپوس کې یرا ودا غت والحم تعلق سم معلومات شته چې څنګه شو صحابه د خدای رسول وفات شوه دي وکلا وی بیگا او بیا وی مونږ د خلم حضور پاک په خپه شو تاسو ته مانه چې ما به خبره وې تاسو ما ته داغه د جنازې اطلاع ولا نه کړه وی سیب هغه په خپل دا ویلو چې د ما د جنازې نبی علیہ السلام خبره ولې پلاره بزیر ازي نو يهوديان دي چې تکلیف ورته نه رسي به دې چې دا د صحابه واغشته چې دغه معشوق دغه کسر دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه او ځان پسې صحابه کرام درو او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام قسم دې ډېر خپل دعاګانې حضور پاک کړې ډېر قیمتي دعاګانې کړې
خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده، نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي. او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه دې لږ په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته خاندي. څه دې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه، او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته دته وخاندې او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه محبت ته وجه. اوس کاره خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه، ته ما سره محبت اظهار کې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر بی، خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی نے یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی دی، یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان له سره وکړي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک و؟ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اذا سوار لسم سپومے وا نظرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیاء. دا سوار لسم سپومے دا پیغمبر علیہ السلام ته مې وکتل، وی کله به مې نبی علیہ السلام ته کتل، فنظرت نظرة الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو ځل به مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل به مې سوار لسم سپومې ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د سوار لسم سپومې نه هم ماته خشته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورته شخصیت چې کم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا مصر خودو نبی علیہ السلام ندی لیدلی، یوسف علیہ السلام یې ولیدل نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدقسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړل، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، سر دې راشه قربان که جي بلکل. یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې او جهاد د احد کې 4 زامن، یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن، یو خاون یو پلار. او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه دی؟ وی خاون دې مړ دی، وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دی کوي د مرګ خبر شهادت خبر ملاویږي ورته، او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی. او نیغه ورله په پیغمبر علیہ السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جواب شو، وی د خدای رسول څنګه؟ ځکه د پیغمبر علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روغ ولیدې، ټول غمونه مې ختم شو. دا زما ولل دي که نه دي؟ صحابه کرامو نه او د صحابیاتو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړونه وړي. وطن پرېږده، کور پرېږده، بچي پرېږده. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی
او په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام ته سپک نسبت کړو. قرآن حکیم هم دا غي نقل کوي، لا رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. سپک نسبت پیغمبر علیه السلام ته وکړو او په هغه نبی علیه السلام غصه شو، خفه شو په او د زوی دی هغه نوم عبد الله دی. راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست او پلار یې منافق دی او زوی یې سوچه مسلمان. وی د خدای رسول زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی دی؟ وی نه ما نه دی کړی. وی ښه زه خو دی لرالم که زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دی کړي نو صاحب په بل چی مه وجنه، هسې نه بل څوک پې غزار وکړي او هغه پلار والي را مخکې چې زه انتقام والم ما ته حکم وکړه صاحب نو زما د پلار سر به ستا د خپل کې پروت دا زړه وړل دي که نه دي؟ نور څه ته وایي خپله خو چاله نه راکاږي. او بیا ورغې پلار یې دا سفر را روان دی او دا زوی یې ورغې او پلار یې د مری نه ونیو راکوز یې کړ. وی راکوشه او ته بچې ته زما هغه عزتمن او زما هغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت هسې شو. ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی دی، ځان ته د عزتمن ویلي دی، هغه ته د ذلیل نسبت کړی دی او توره ورپسې راوویستا. وی ځان ته به ذلیل وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی. هغه دې پرېږدم که دې سر نه پرېږدم. درې ځله یې دا الفاظ ووی چې زه ذلیل یم، زه ذلیل یم، زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام ډېر لوی عزتمن دی، عزتمن دی، عزتمن دی. وی زه خو مخه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم جمال و هم په دنیا کې بل چا کې نو. دویم کمال چې په نبی علیہ السلام کې کم و او ښکاره خبره بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې ده، باقي د هر چا نه مرتبه پورته ده. او دریم احسان څوک چا سره وکړي نو دوی ورسره مینه کوي. نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ دپاره او صحابو دپاره بل څوک شته؟ که نبی علیه السلام نه وي مونږ به کوم ځای پراته وو؟ ایمان کې به په جهالت کې به پراته وو. د ایمان چې مونږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. د بدر جهاد چې کله شروع کېږي کنه نو نبی علیه السلام ولاړ دی دعا کوي. یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بل خوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت. نبی علیه السلام جاړي او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي. یو ټکی یې ووی وی خدای وی که ستا خوښه وي چې زما عبادت دې ونه شي نو مړه که دا کسان دا زما ملګري مړه که. او یو روایت کې دا الفاظ دي وی که دا 300 دیارلس چې ملا غون کړي دا صحابه کرام دا بې کس او بې سوکه بې سرې الله که دا نن مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا غورې بیا څوک پاتې نه شي. معلومیږي دا چې تر قیامته پورې نوم اغېشتو والا کم خلک دی د چا برکت دی؟ دا د هغه 300 دیارلسو هغې چا مسلمانان کړي هغې سره چې احسان کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم. لوی احسان د ایمان نه خو بل نشته مونږ سره که نه، د هدایت نه خو بل نشته که نه. مونږ که خور لور مور پېژنو دا د چا د برکت خپل مسبب ذات سریو کمال په پیغمبر علیه السلام کې چې څومره و او احسان. او څلورم نمبر هغه چا سره خلک مینه کوي چې نږدې ورته په رشته کې د پلار سره مینه زیات دی، ورور سره په دویم نمبر وي، بچي سره د هغې هم زیات دی. نو پیغمبر علیه السلام خو انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد. وی زه خو تاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره، بلکې هغې نه هم زیات هغې نه هم زیات. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. زما د نفس نام ما ته پیغمبر علیه السلام که زه کامل مسلمان یم زیات به نږدې وي. هغه د پیغمبر علیه السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دې نه مضبوطه رشته نشته. دی به د پلار به هم قربان او بچي به هم قربان و. نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهرېږي او په کار دی چې مونږ
د نبی علیہ السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څه خدای دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیہ السلام سره زموږ محبت او مینه ځکه خبرونه ده. اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیہ السلام سره مینه محبت وکړو دا هغه تقاضا به دي چې دا هغه کوم خپل عقیده چې هغه عقیده ده جوړه دا هغه کوم اعمال دي هغه اعمال ځان کې پیدا کوم دا هغه کوم اخلاق دي هغه اخلاق ځان کې پیدا کوم. او د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غوسه کوو کو څومره نخره کوو با څومره نخره کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي ولس کاله مې د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړې دې معصومو د لاسو کالو چې پلار راوستو نبی علیہ السلام ته وبخوي بس تا خدمت کوي. ولس کاله مې د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړې دې په دې لاسو کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې لاسو کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي اوفا قط. دې لاسو کالو کې اوف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چاته وایي کنه اوف دا څوک دین راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام زه ولېږلم څه کار دپاره وی ما ته وی چې دا کار وکړو ما چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا وی اصل مې ورته وی چې نه کوم وی روان شوم هغه کار ده. وی نبی علیہ السلام خپل کار پسې روان شو. وی زه په لار کې ولاړم وی چې څنګه راغی وی زه د شانه ونیولم وی ما ته وی چې تا چې وی چې زه نه ځم وی ما ته چې نه د خدای رسول الله روان شوم لاړم. نه سپیړه شته نه غزار شته نه رټل شته. په خو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیله سردار دی سمامه ابن اسعد د یمامي سردار دی او صحابه کرامو اولیو کافر دی. اور اے وقت مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام ته پیش کړی صاحب سمامم گرفتار کړ. سمامم صاحب له گرفتار کړ. نبی علیہ السلام دې دغه پورې وتړ ستنې پورې د جمعه ته وتړ د جمعه ستنې پورې وتړ. سار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ووت ورته وی سمامه ما عندك یا سمامه لکه دې څه خیال دی څه سوچ دې په دې ځل کې او دې صاحب درې خبرې مې دې په دې ځل کې. یو خبره دا ده کمه وجنه نو د ډېر لوی قوم مشر مو ډېر لوی وینه مې ده ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي لوی نوم دې را باندې کېږي. سره کوټه سره نه چې بس مړ بشه موخه خلک وي او خو سمامه مړ کو د یمامي سردار یې مړ کو د یو قوم لوی مشر یې مړ کو لوی نوم دې را باندې کېږي. او کمه پرې دې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر گزار بني ټول عمر به شکریا ادا کوم. او کوم فدیه غواړي مال غواړي نو چې څومره غواړي وایي اوس به زما قوم دله مال لوړي په پیسو مې پرې. خو پیغمبر علیہ السلام هیڅ غږم ورته ونه کړ. صاحب نه بیا نبی علیہ السلام تپوس وکړي سماماله کې دې څه سوچ دی څه خیال دی وی صاحب هغه پرونه درې خبرې دي که احسان را باندې کې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړي ټول عمر به ستا شکریا ادا کوم. او که چرته وجنې مې نو بس مړ مې کا سره کوټې سړی نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړي نو چې څومره دولت وی ووایي چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبی علیہ السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبی علیہ السلام راغی دا تپوس یې ته وکړه هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبی علیہ السلام وی اطلقوا سمامه پرېږدې ده پړې ورته اوس پړی چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل او راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیہ السلام ته کېناست وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل ته مې ولید او ستا د ملګري مې مقتل وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بدي شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته
مبغوز د بل چا مخ نه ښکاري، ته مې ډېر زیات بدي شوې. او قسم دی چې د نن نه پس تا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري. نن نه مخکې وایي ستا ملګري زما ډېر بدي شو، نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري. نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري. لاس را دې خوا که صاحب او ما ته د خپل دین وښایه، دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم. هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي. صرف د صحابه کرامو د ښو اخلاقو د برکت، صرف د صحابو بهترین اخلاق دي. بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه صحابو ښایسته مزېدار اخلاقو، هغه اخلاقو ته چې به کافرو قتل مسلمانېدل. اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته ځي. دوکه مسلمان کې ده، ټګي په مسلمان کې ده، کنځل په مسلمان کې دي، د مشر بېعزتي په مسلمان کې ده، په کشر نه رحم په مسلمان کې دی. مسلمان سره بغض، حسد، چغلي، شیطانت، دروغ دا د مسلمان صفت ده. دین ته شاکول او د بېدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدمري د مسلمان شیوه ده. کوم هغه صفت دی بې د منځ نه، بې د روژې نه، بې د زکات نه او بغیر د دې اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی. او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو، آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کوو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو؟ مونځ خو هم هغسې نه ده چې کوم هغوی کوو، روژه خو هم هغسې نه ده چې کوم هغې نیوله، زکات خو هغسې نه ده چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو، حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو. کوم یو صفت به مجموعي ته وه نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی، بزرگان هم شته، علما هم شته، لیکن مجموعي طور به راولو. کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد و، دومره درد، کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی، د هغې ذره حصه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی. د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي، د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي. زمونږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که نه، اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارزۍ کوم هغه کیبل نیټورک را روان دی او پېښور کې روان دی. قسم په خدای جومات کې درته ناست دی. خبره یو سړي راته خبره کوله، صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي، چا چیټ ورکړو، مانځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي، د هغې جوابونه ورکوي. ډېر زیات مې طبیعت خفه شو. چا چیټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم، خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چېرته وتې دی. چا ولا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلې جمعې مانځه کې بیا زنانې او چټ رالېږلې دی چې مونږ ټي وي ته ناست یو، دا کیبل نیټورک والا مسلې ته هغې کې څه فحاشي به راغلي. زه ناست یم او زما رور ناست دی او دې ته مو ورسېده چې ما او زما رور یو بل سره هغه بدعملي وکړه او زما یې توبې څه کېدي چې څه وکړم. او په دې زموږ زړه درد نه کړه. پلار به هم ناست دي، زوی به هم ناست دي، لور به هم ناست دي، پلار به هم ناست دي، رور به هم ناست دي، خور به هم ناست دي. هغې کې چې کوم فحش څیزونه ښکاري درته، هغه فحش، هغه ګند چې مسلمان خو څه کې شیطان به هم ترې نفرت وکړي. زموږ حیا څه شو، زموږ غیرت څه شو، زموږ ایمان څه شو، زموږ د پیغمبر علیه السلام د عشق دعوه څه شو، د محبت دعوه هم کم خوا لاړه. او چې مونږ وایو چې مونږ د نبي هم امتیان و، هغه د امتیت دعوه کم طرف ته لاړه. رب العالمین دې مونږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي. قیامت پر ورځ چې مخامخ کېږو پیغمبر علیه السلام سره، اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که نه. زه به څه وایم نبي صاحب ته چې ما ستا کم یو عمل خپل کړی دی، ما ستا کم کردار خپل کړی دی، ما ستا کم اخلاق خپل کړی دی. نو خبره مې ورونو دې پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه او اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل، صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل. کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي. ابله زمونږ په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړی دی، یو جومات نه یې مړ بل جومات نه یې وړی. نو ما ته چا ویله چې دا خو دا پوډریان موډریان دي، ما یې ټیک شوله. پوډري خو مسلمان دی ولا مسلمان نه دی، خو دا زه به ده ویم چې دا خو طبیعت یې برابر نه، دا په
نشه کې به یاسه یاسه لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وله زما د جمعه په پروس کا جانماز چاته ټوله دي د طالبانو کمبل او جانماز پروتو کنه جانماز چې څوک اخلي سره پاره اخلي چې موږ سپې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډري دا شی پټ کړي ولې پوډري ته پکې دي پوډري ته جانماز ولې او بیا د جانماز موږ په کې خاطر پته چې جان پټ کړي نو غلطی زما شو کنه پوډري شو زما غلطي ولې دلاله بل ما ته بیا چا وینا نه ودا څه نه دا وی دا خلک ول پیسې ورکړي چې شابه شیر اوړه چې کوم شی دراو غره مال راوړه زبرنا دا د مخدا دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو خو دا د اخلاق نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا کړي یو صحابي دی مخ يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ قرض اغشته چې کجوري ته قرض کړي صحابه لپاره دا هغه ټیم کې لا وخت و چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی مال خپل شی راکړه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ورور ستا خو لا ټیم شته ستا نه ټکه خو لا وخت شته په دغه چې جوړه کړه د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی جوړو وی تاسو د خلکو دې لپاره شی له چې خوري یته او تاسو د عبد المطلب ولادت هم دغه څه کوي او تا ما دې لپاره دا شی وارسته چې ته خوري نه راکېراله اوس نبی علیہ السلام غلی ناست چې دا خو نیټه کې دم درې او د پادری نه بخته اوس بیځای چیرې دم جوړ کړی عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې نه اگر پاسه د خدای دشمن او د پیغمبر هم په شان کې داسې ګستاخی کې دا ورته اشاره ورکولې چې ګورې سم شه لکه ته خو بات ته موزیک ته بنو دي او په اشارو کارونه کې نه اختراله په چم ګورې خبره ده خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نیټه کې د درې وزشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کوي لیکن د دوه جهانو سردار مبارک ورته سره یو عمره وی دا خبره دی خو نه کړه وی زما تا مې دین دی او خبره توقع وی زم ستاسو نصیحت محتاج او مداخله ستاسو نصیحت محتاج دا ته ولې نصیحت کړو ما ته باندې کړو راستګه دی وایي وی دې ته باندې ویلو چې ورا ستانه ته کې درې دوستا غوسه مته او خیر ته په نیټه له چا یو ورځ دوه مې نو خلک غږ نه کوي او زم ستاسو نصیحت محتاج او ما ته باندې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشي والی او درې ورځې مخکې ورته تیار ساته دې دا ورشوي دی بوزه او جلده څومره حق دی ام ولا ورکا لږ زیات ام ولا ورکا څنګه مقدار یې وتاو چې بوې ته خپل حق ولا ورکاو او دا غینه پس غزيات یې ورکاو نه سړی وتوي بس زما حق پوره شو غزيات ولې راکې وې دا کوم کتاب ته ما د ورسته خبره د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دی ورته لګي زیات ولداري په بدل کې ورته نو دا سړی وتوي عمر فاروق ته وې په جنت عمر وینا وې زید ابن دسنه دا يهوديان یو لوی مشر عالمو وی خله يهوديان هغه لوی مولا لوی علامه هغه وی او وی ګور سره دومره لوی علم زموږ د پیغمبر دونه ګستاخی دی وکړه دومره بیزتی دی وکړه دومره ستړي دی ورته په مجلس کې به ځای دی وی هغه ورته وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام چې څومره صفاتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفاتونو زمون کتاب کې چې پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول مې پکې ولیدل سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړي بدر ورته وې دې به صبر کوي دې به د جهالت جواب په جهالت نه ورکړي او دویم دا چې د غصه او د صبر مقابله شنو غصه نه کوي صبر وکړي وینن د دې لپاره وروتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کې نشته وای ما اوسره ډېر لوی د جهالت کارو بدرت میں مرتوی نسب میں مولیات کا دا صحابہ په وخت کې بیزتی مرتاو کا ما جهالت کو پیغمبر علیہ السلام دغه مقابله کې ما سره دومره احسان او خیرګلو کې چې تجربه زیات راکړي او اذا غصه مقام او غصه نه په صبر وکړه اذا عمر صلی الله علیه وسلم په اسلام گواشه جمال خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم راغه وسره خدای پاک مسلمان
دا د حضور پاک د مبارک او اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او داسې شهید شو بیبي وهنده دا غیر لاسته شهید شو لکه هغې ورته یو غلام لمسولو او بیا ترې پوزه هم پرې کړه، غوږونه هم ترې پرې کړل، شونډې هم ترې پرې کړې، سترګې هم ترې وویستې، سینه یې ونوښتوله او د حضرت حمزه رضی الله عنه نه زړه وویسته او دا د هندي په چکونه ولګول، اینه یې ترې وویسته په هغې چکونه ولګول. په جنګ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تره او یوې رور دا مړه شوي او دا پلار یې د حضرت حمزه رضی الله عنه د لاس نه مردارو، هغه انتقام یې غوښته او د دې حمزه رضی الله عنه دا سترګې او دا پوزه او غوږونه او شونډې د امیل کړې په تار کې واچولې او غاړه کې واچولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تره ته وکتل ډېر زیات خفه شو، وایي ما خو دې نه منع کړې ده، زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم. او بیا دومره په هغې خفه و، وایي زړه مې غواړي چې دا خپل تروم دقسې پرېږدم اړو خښ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وو چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شوې د خدای دربار ته راشي، ډېر زیات پرې خفه و. هغه هنده هغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه، پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی یو پکې دا هنده و. دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تره سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. نبی علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو وایي چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیہ السلام او فرمایي یو کس مشرک دی. وګوره نبی علیہ السلام خود سره ګوره د لاس بیعت نه دی کړی، ښه خود د لاس وړل دا منع شریعت دا خولي خبره وه. یو پکې مشرک دی بس هغې سره به زما خبرې ټولو سره خبرې وي. دا هنده پکې مشره وه، دې ځان مکمل اونغښت او پټې کړ چې پیغمبر علیہ السلام مې ونه پېژني، که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده، دا هغه خبره چې زما تره سره یې کوم سلوک کړی دی نو ممکن نه چې زما ایمان قبول شي. دی بالکل ځان پټ کړو، نقاب یې چولو، مخ یې پټو. نبی علیہ السلام ته مخامخ شو، پیغمبر علیہ السلام کې شرطونه یې ښودل. لومړی شرط دا دی چې شرک به نه کوئ، خدای له به شریک نه جوړوئ. دا هنده ورته وایي بالکل دا شرط مونږ ته منظور دی. نورې هم ښځې ډېرې ناستې دي، دې اوس مخ پټ کړی د نبي علیہ السلام نه ځان پټوي چې کښکه ځکه دې ښځو په دې ډله کې مې ایمان منظور شو نو بیا به سره ښکاره شم، پروا نشته. خو که مخکې مې وپېژني او ممکن نه و چې زه ته زه تا خو زما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی، ستا ایمان کوم ځای قبلوي، بې شک به نه کوې. دا ورته څه وایي بالکل دا خبره ټیک ته وي. ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې، هېڅ ګټه یې راله رانه کړه. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وایي ښه زناکاري به نه کوې، بدکاري او بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي وایي د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب، دا شرطونه مه لګوه. د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي. نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي و که نه. خو خیر درېیم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ، اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې، بچي به نه وژنئ. دا ورته څه وایي وایي مونږ بچي نه وژنو، وایي مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. اوس نبي اسلام بیا حیران دی چې عجیبه ښځه نیغ نیغ رب رب جوابونه را کوي. اوس ښځه څوک ده؟ دا عتبه لور ده، عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی، بس دغه وخت کې مسلمان شو، د مکې سردار دی. اخوا دې خوا خو نه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی، وایي غلا به نه کوئ. سړی چې کورنۍ اکثر ښځه د کور شی غلا کوي، غلا به نه کوي. اوس دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته، وایي د خدای رسوله وایي زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی، نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګومه دا به غلا کې راځي. نو چې نبي علیه السلام دا واورېد چې زما خاوند ابو سفیان دې له اوس خبره له خولې نه ووتله، هغه یې پټ ساتلی و. نو پیغمبر علیه السلام فوراً پوه شو، انت هند بنت عتبه،
ته هنده دا عتبه لوري سر چې دا ابو سفیان د خاوند نوم دی واغست هنده دا عتبه لوري باز دا پړه چې دوش ما خدان پټ کړو دا خدای ما خپل نه ما معلومات دا بس کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ساتل سره کړی ما ګناه کړل چې دا نه قبلېدو ګناه ده هغه ظلم مې کړی چې دا نه قبلېدو دا نه بخېدو ظلم دی ځان مې پټ کړی د خدای رسوله زیاتې مې کړی او ما ځکه ځان پټ کړی چې ما توبه د خلکو کې پټه قبوله شي که ښکاره شي ممکن ده چې ته ما توبه قبوله نه کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هندې په سچه چې تا توبه وستو ایمان دې راوړه ستا دا ټول ګناهونه تا ته معاف زما د تره چې تا څه کړي دي هغه ټول درته معاف دې ته اخلاق ښه خوی دې ته وایي یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرولو او صفونه نه غشو پیغمبر علیه السلام سره غشي داسې راښکو برابر چې څوک به سینې بار وابېدل نه کول یو صحابي په خېټه باندې غشي راښکلی شو زخمي نه شو خو معمولي غوندې کرښه پرې راغله صحابي رانیغ شو نبي ته وایي زما خېټه د خدای رسول خوب کړه پیغمبر علیه السلام هم حیران شو لکه ما خو په قصد نه خوب کړی وایي نه ما په خېټه دې غشي راښکله ما خېټه دې خوب کړه وایي ما خو په قصد په قصد نه کړی ما خېټه دې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تاسو ستا پیغمبر نه تا په ایمان نه لرو وی ولا نه وی دا به بدل اخلا وی دا خپل پیغمبر نه څنګه انتقام اخلي وی دا خو د پیغمبر وینا ده چې تاسو زیاتو کې نه خلې دا بدل وایي اوس قبل سره وی جلا کما او پاکست نه لیکل دا ټول مسلمان نه کافر وډل کېدل لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی راشه تم ما پکې تا غشرا اقوال راکا حواله ما راح کې قصدا نه کړه خو چې ته او صحابه حیران دي چې جيبه مسلمان هم جهاد نه راغلي د پیغمبر پس نزار قربانه هم انتقام ته څه خبره وینا خامخابت انتقام اخلا حضور پاک غشي ورکړی ته ما ته نه په خېټه راکاګه وینا نه خدای رسوله وي تا چې ما په خېټه غشي راکاو نو وی ادم خېټه بربند و او استا خېټه چې دا نو هپټه نه فساد درکې خېټه ښکارا کې غشي پر راکاګه بیا صحابه کرام بل وشو او نبی روان حیران دی حضور پاک ورته صادر مبارک لری کړ خېټه ښکارا کړه دی په جړا شو او ورمنډه کړ د حضور پاک خېټه کولول شروع کړل وی عرب ته هاذا یا رسول الله دا خدای رسول دا مطلب نه چې ستا باندې غشي راکاږم خدای موقرا کړی دا خېټه لږه خپل کړ دا مقصد لیکن نبی اسلام مبارک اخلاق ته موضوع څومره بهترین اخلاق څومره خپل خوې صحابه کرام سره به خوش طبیعت کول ناس په وخت باندې طبيعت نه لري هم چې تیم تریش طبيعت نه ناس په ور سره خوش طبيعت کوله ور سره غف شپه ور سره لګا یو ځل نبی رسول الله یو صحابي راغی ویسه مال یو اخرى کا سفر پکو پیغمبر اسلام یو صحابي دی ورشه دله اوخ یو بچي ورکړ هغه ویسه د اوخ په بچي سکو زه خو غواړم چې سفر نه پلارشم ویولې اوخ د اوخ بچي نه اوخ در کوم کنه اوخ بچي در کوم کنه دا اوس خوش طبیعتی شو یو بوډا راغی نبی اسلام ته وی ما دا دعا په ما خدای پاک جنت ته بوزي وی بوډاګانې خو جنت ته نه دي اپ جړا شو چې خدا روزي او دا منځ نه شکو چې بوډا جنت ته نه دي نه مرته جاړه ما وی بوډا جنت ته نه دي تا به خدای ځوانه کې پیغله بدی کینو جنت ته بدی بوډا باندې ځوانه کې بنو دي یو بل صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه پټې لګونه خوشانګ نو او ډېر خوش طبع نو پیغمبر علیه السلام یو ځل لاغه د ټوکلې وخت په بازار کې نبی اسلام ورته شاته کېناست او د شانه ولا پستر ګلاسونه کې خو دا کبار سړی دوستانه تعلقات نشانه بلاس کې چې ما پیژنې کنه شاته نه ولا پستر ګلاس کې خو من سوق دي او خبر په قتل خو پیغمبر علیه السلام سترګو له خزو ورکړل شاته ورته ناشته او دې ناشته او دې چې سوق دي خدای اخر سترګو په راو کې نبی علیه السلام صحیح کړ چې صحیح کوي په جند نظر یې رسول شاته پیغمبر څنګه راځاو کړ او دا خپل شی او پورې مګل شروع کړ نو پیغمبر علیه السلام سوي وی دا امرای خرصوم دا غلام سو کې اخله هغه امرای نو پرې خوش طبيعتي کوله
وی دې خرڅوم ته څوک یې په ارزان قیمت خرڅوم څوک به رانه والي او ورته څه وایي او ورته د خدای رسوله ګورې ما مه خرڅوه ګنې کوټه به مې ومونې که په چا د خلکه په ما څوک څه کړي ته به مې واپس کړي ما څوک نه قبلوي حضور پاک څه فرمایي وی ټیک ته که خلک تا ته کوټه وایي لکنک عند الله لست بکافر لیکن ته د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس ډېر لوی کاره انسان داسې خوش طبیعتي به نبي هم صحابه کرامو سره کول خو هغه خوش طبیعي به کوله چې دروغ به پکې نو د مسلمان تذلیل او د مسلمان هغه سپک قتل به پکې نو خدای پاک حضور پاک له ډېر ښایسته او مزېدار خوی ورکړو کور کې یو باغ کور کې دننه او د کور نه باغ یو ځل یو کافر د نبي علیه السلام مېلمه شو او دا کافر څه په بنیته راغلی چې څنګه راغی نو پیغمبر علیه السلام ورته څه بستره وغیره څه ده د نبي علیه السلام بستره به څو خو د کجورو پوزه کېب او د پام هغه کافر د شپې پاسېد او د نبي علیه السلام په هغه مبارک بستر د پاسه لوی اودس ماته وکړ غټ اودس ماته هم په لږ نیت راغلی او لاړ او چې تل تورته یې شوه ځکه په تلوار یې منډه واله چې نبي علیه السلام څنګه راووته او ویې کتل نو اوس په هغه پوزکي په هغه بستر د پاسه لوی اودس ماته پروت کوټه کې هم بوی دی خپه شو ډېر زیات دی ګوره دا مانې بس د مېلمستیا هم ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نه نو اوس چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه ښځې وي دې دپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ صفۍ شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه د هغې صفۍ یې شروع کړه یو بیبي ته م نه وایي چې راشه دا صفۍ وکړه په خپله لګیا شو کافر چې څه منځې لاړ او توره یاده شو چې خو توره رانه یېره شو نو بیا راغی او په دې خیال چې دا پیغمبر علیه السلام به نیر وتې نو غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی څنګ کوټې ته ننوت ورتا شو دقه دی چې په پیغمبر اسلام یې نظر ولګېد سترګې یو بل سره مخامخ شو او نبي علیه السلام هغه ګندګي پاک کوي نو که بل سړی وي هماغې تورې ته به یې لاس کړو ورته به یې نیولې وه چې ولېږه چې برابر دی کړم ظالمه ما دله مېلمستیا درکړه قدر مې دې وکړه عزت مې دې وکړه او تا بیا په هغه بستر باندې متیار دې وکړه حضور پاک څه څه فرمایي وی هلکه توره دې یېره شوه او یا دغه لواله یې اړو هغې ورته ونه کړه هغه توره په ځای پرېښوده نبي علیه السلام تاسې نه یې ګورې دا مټې ونیوې صاحب را پاس وی زه خو په دقه بېعزتۍ په نیت راغلم چې دا کومه بېګا وکړه خو دا تا ته چې ګورم او ستا دې کار ته ګورم نو ته راته دروغجن سړی نه ښکاري دروغجن پیغمبر نه ښکاري دا هغه خپلې اودسماتې نه یې پاسه او په خپله یې پاکه کړه او اکه وخت کې د پیغمبر علیه السلام په لاس کېښو په لاس کېښو د خدای پاک مسلمان فوراً ایمان راوړ نو خبره مې دې پورې کوله روم چې څومره د حدیبیې جهاد چې نبي هم کوم د حدیبیې کوم صلح کړې ده نو هغه سنچي هجري وه د ذي قعدې میاشت شي هجري اخر او مکه مکرمه په سن 8 هجري کې رمضان کې فتح شوې ده د دې تقریبا دا 2.5-3 کاله فرق و نو سنچي هجري کې د مسلمان تعداد تقریبا 1400 او مکه مکرمه چې فتح کېږي نو 10,000 کسان خو صرف جنگ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي هم هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي نو علما لیکي د نبي علیه السلام د مکې مکرمې 14 کاله زندګي ده او د مدینې منورې د حدیبیې پورې 6 کاله شو نو 6 او 14 نو په 19 کالو کې صرف 1400 کسان مسلمانېږي او په دغه وروستو 3-4 کاله کې 1,40,000 ته تعداد رسي دا ولې وی دغه 19 کاله جنګونو نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نو لیدل وروسته د مسلمانانو اخلاق ولیدل نو دغه غل بلاتلو بیا مسلمانېدل نو خدای دې مونږ کې د نبي علیه السلام غوندې اخلاق کور کې دننه زموږ څونه بد اخلاق ښځې سره جنګ پلار سره جنګ مور سره جنګ او عایشه صدیقه